تاسو بنگړي باچولیو کړ تاسو غستړی نه خزو به هر خاون له پیغور ورکاو ته څنګه ډوډۍ خورې ته څنګه وبس کې تعالی شرم نه راځي شرمېږي نه حیا نه درځي نو که لوی لوی سرداران او یا که سمجدار شوي او چې کم د دې نه پس ابو جهل نه پس سردار شو هغه ابو سفیان دی هغه قسم کړی دی چې زه به تر هغې پورې جامه نوې ناچوم لام بم بنا سر کې به ګومنځم نه وام تر څو چې ما بدل نه غوښتي نو یو میټینګ یې وکړ خپل منځ کې بل دا دی چې مسلمان سره جنګ وشو نو د دوی ټول پروګرام خو د شام په تجارت او مکه کې خو نه غله کېږي او نه پکې فصل کېږي نو د شام لار خو د مدینې شریفې سره په نږدې تېرېږي دغه د تجارت لار هم پې بنده شوه بل یو لار د تجارت وه په عراق باندې شام ته خوا ډېره خطرناکه او ډېره اوږده وه نو دا لار هم په دوی بنده شوه تجارتي د ښځو پیغورونه هم دي لوی کافر هم ته سرداران هم مړه شو یو میټینګ یې وکړو میټینګ کې تجویزونه راتلل چې دوه خبرې دي یا خو به زو د خپل بدل باخلو او یا به ځان ختمو او یا به مسلمانانو سره جوړه کوو ځکه زمونږ د تجارت لار زمونږ اوس بنده ده دا موجوده غله به څو ورځې پس ختمه شي څه به کوو یا به جوړه کوو په جوړه کې زمونږ بېعزتي را خو خپله بېعزتي به برداشت کوو او یا به خپل بدل او انتقام لو جنگ به کوو نو عرب خو وي غیرتیان وی نه جوړه خو نه کوو دې کې خو زمونږ بېعزتي ده چې او یې رانه مړم کړل او یې رانه بوم تلل او د هغې پیسې یې رانه واخېستې او بیا به هم جوړه کوو بس دا دویمه خبره به کوو چې جنگ کوو جنگ خو په پیسو کېږي او د مسلمانانو په کلي ورتلل دي نو بار میدان کې جنگ اساني او د چا په کلي کې ور دی نو جنگ ګراني هغې له د وسلې ضرورت دی او د کسانو ضرورت دی نو د بدر چې کومه قافله وه د تجارت چې د کمې د وجې نه تاسو ته ما ویلو جنگ شوی و د هغې قافلې چې څومره ګټه وه وی دا نه تقسیمو دا ګټه به مونږ په جنګ ولګو په دې به ځان له جنګي سامان والو په دې فیصله وشو او په غیر چاپېره قبایلي علاقو باندې وګرځېدل او جلل به مرثیې به وې ځان له ملګري راغونډول چې مونږ ته خلک مونږ سره مرسته وکړي ته چا چې دوست وي وروره ما سره به ځې د چا به پلار و د چا به د هغه دوست به و د چا به رشته دار و د 3,000 لښکر دوی په مکه کې تیار کړ او ځان سره یې ښځې روانې کړې زنانې دې دپاره روانې کړې چې یو خو د زنانو د وجې به مونږ جنګ ښه تیز کوو ولې که مونږ تښتو نو مسلمانان به رانه ښځې بوځي لوڼه به رانه بوځي نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږ لږ په غیرت کې راځو نو مونږ به مضبوط جنګ کوو او بل دا ښځو به ورته مرثیې او سندرې وې او د بدر د هغه مړو مرثیې به وې نو دوی به راکې جوش پیدا کوي دا فیصله وکړله حضرت عباس رضی الله عنه دغه وخت په مکه کې و پټ مسلمانو ښکاری غږ نه کو هغه یو خط ولیږه نبي علیه السلام له راولېږه یو قاصد له خط ورکړو وی چې څومره تیز تللی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما رواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې خط نبی علیه السلام ته راورسېد خط کې ورته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلی و چې صاحب ډېر مضبوط تیاری یې کړی دی تقریبا 3,000 کسان دي ټول مسلح دي او پریدي نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني ځکه ځان سره یې لوڼه او ښځې هم روانې کړي دي د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردار و بدر کې مردار و رور یې مردار شوی و شیبه د عتبه زوی مردار شوی و ولید نو دا هنده د عتبه لور ده پلار تره رور دی مړو دام ډېره پیش وه بادره ښځه وه او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان د هغه ښه بیبي وه هغې وې ځم ښځې ځان سره روانې کړه په ډېر لوی جوش کې روان دي حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټینګ راوړی کوم چې نوجوانان لکانو
بعض بدر کې نو شریک او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه رالل او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې رالل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات د خدای لار کې چې کم خلق مړه دي دوی ته مړه مو آئے بل احیاء عند ربهم يرزقون دا جمدی دي خدای سره دي روزي ولا خدای ولا داسې نور ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو نو چې کم نوجوانانو هغوی جوش کیو هغوی وی سیب باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مومون ته بیا زمونږ ګټه ده او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی د مسلمان په دواړو کې خیر ده بعضې کسانو رای دا وه چې نه صاحب نوزو هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته که دوی به راشي بار به سموده دیری اخر به تنگ شي واپس بځي او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو او په کوټو به ورته وخېږو په غشو به هم اولو په کاڼو به هم اولو دلته به زمونږ ښځې په کاڼو ولي زمونږ بچي به هم په کاڼو ولي په خپله به وتښتي په لارو کوڅو کې به خواره واره وي تر کومې پورې به دوی یو ځای به مونږ به ورسره په تورو جنګو کو ښځې به په کاڼو ولي تښتي به دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی اپا کې موجود دی دی خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و منافق دیم په مشوره کې موجود دی هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا حمله کړې ده او مونږ بار اوتي نو مونږ ماته مونته ده او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده نو نوزو څوک وایي اوزو څوک وایي نوزو مدینه منوره کې دا میټینګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې د روغه ګیونه کور ته ننوت چې ننوت صحابه وایي مونږ غلطي وکړه پکار دا و چې مونږ نبي علیه السلام ته خپله خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې هغسې کوه نو مونږ خپل منځ کې څوک وایي زه څوک وایي نه ده نبي علیه السلام مړو پرېنښود چې هغه خپله رای ښکاره کړي دې کې حضور پاک زغرې چولې وې دوه او راووته وی صاحب مونږ معافي غواړو مونږ تا لاړو اختیار د مشورې در نه کړه خپلې فیصلې مو وکړې خپلې رای مو ښکاره کړې صاحب چې ستا څنګه خوښه یې هغه وکړه که وی چې وځو نو ځو او که وی چې نه پاتې کېږو دلته نو هم پاتې کېږي نبي علیه السلام وفرمایل وی پیغمبر چې کله زغره واچوي هله به یې کوزوي چې جنګ وشي نو زغره اچولی او د الله نوم به والو د الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ له مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بې سر و سامان و هیڅ هم نو رب العالمین زمونږ مدد کړی دی دې کې به م الله زمونږ مدد کوي ځای کې ځو د زرو کسانو صحابه و لښکر د مدینې منورې نه راووت کافر 3,000 دي مسلمانان زر دي د مدینې منورې نه چې راووتل یو ځای دی اوس په هغې یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح ورته وایي حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لښکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چې کم انسان د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس شي که بالغ دی او که نابالغه دی خو 15 کلن به ما سره په جهاد کې شرکت کوي او چې د 15 کالو نه عمر کمی ادې واپس لاړ شي نو چې چا عمر 14 هغه واپس کړ یو صحابي دی حضرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ما ونه باسي او جنګ کې مې پرېږدي په دې نوکو شو ځان یې اوچت کړ نو پیغمبر علیه السلام پې تېر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی نو ویې نه ویسته نو حضرت یو بل صحابي دی حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه هغه د سب نه میدان ته راووته وی دا الله رسوله وی زه دې واپس کم او رافع دې پرېښود ما هم ځان سره بوځه نبي علیه السلام هم حیران شو
وی صاحب زه پې تکړه یم یعنې ماله دې په پرزونو راشي که دې راو پرزولم بیا دې دې زه به نه ځم او که ما راو پرزو نو چې دې بوځې بیا ما ولې نه بوځې نو حضور پاک د خوش طبیعتۍ د وجې نه دواړو ته وی را میدان ته شئ په پرزونو ورشئ چې دواړه سره په پرزونو شو نو دا سموری ابن جندب لګي شو هغه رافع یې راو پرزو وی ګوره صاحب راو مې پرزو چې دله دې اجازت ورکړه ماله به مې اجازت راکړې وی ښه ده ته هم پکې راځه دومره شوق و په هلکانو کې څوارلس کلنه هلکانو کې دومره شوق و او دومره د هغې په زړه کې هغه جذبه وه دومره د هغې په زړه کې هغه مینه وه هغه محبت او د حضور پاک سره مینه وه حضور پاک لاړ د احد غر د مدینې منورې سره نن سبا د مدینې په حدودو کې داخل دی هغه زمانه کې د مدینې شریفې نه 3 کیلومتره بعد اوس خو بالکل مخامخ دی اوږد غټ غر دی مشرقي او مغربي جانب کې تقریبا 4 میله اوږد دی پر شمالي جنوبي کې هم غټ دی خو په مشرقي مغربي جانب کې 4 کیلومتر اوږد غر دی کافران راغلي وو د دې غر په خوا کې پراته وو ځان له خیمې خښې کړې وې او چې کوم اعلا د اوبو ځای نه هغه هغوی نیولي مخکې نه راغلي نبی علیہ السلام چې څنګه احد ته ورسېده نو احد دې غر ته نو نبی علیہ السلام مبارک د خپل لښکر ترتیب برابر کړ بادشاہ د مسلمانانو یا جرنیل دی به خپل لښکر برابروي او هغې له به هدایات ورکوي نو هغه محل وقوع داسې وه چې یو طرف ته د احد لوی غر دی چت غټ غر دی په هغې د بل طرف د راختواړو څه امکان نشته لوی غر بل طرف ته یو رکوټې غوندې غونډۍ ده دغه غونډۍ په خوا کې یو خوړ دی اوس هم خوړ شته پل پې تېر شوی دی باراني اوبه پکې ځي هغه زمانه کې پکې باراني اوبه تلې اوس هم پکې باراني اوبه ځي خو هغه وخت کې ډېر جور و اوس هغه مره جور نه دی ځکه دا شګو مګو سره د بارانونو د سیلابونو سره ډک شوی دی هغه زمانه کې ډېر جور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ یو میدان کې دیرو نو حضور پاک ویرېده چې هسې نه زه د کافرو سره په جنگ شم او دا کافر په دې خوړ کې چېته پټ راشي او د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو 50 کسان د غشو ویشتونکو والا تیرانداز مقرر کړل مشر یې والا عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه کو او هغې یې په هغه وړه غونډۍ باندې کېنول دې دپاره چې ستاسو د دې غونډۍ په دې ویښ کې چې دا کم خوړ دی تاسو به مهرباني کوئ د دې خوړ څوکۍ به کوئ چې هسې نه په دې خوړ کې پټ چېرته کافر راشي د شانه په مونږ حمله ونه کړي نو تاسو او د کافرو سکیم هم دا و هغې داسې ځای نیولی و چې مسلمانان په داسې علاقه مونږ سره په جنګ شي نو مونږ به یو رساله تیاره کړې وه د اسونو لښکر او خالد ابن ولید هغه زمانه کې دا کافر و هغې وله مشر کړی و ورته یې وی چې ته به دا مهرباني کوې چې په دې خوړ کې به په اسونو باندې خپل لښکر بوځې مسلمان به مونږ سره په جنګي نو شانه به راوخېږي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نبی علیہ السلام په هغه غونډۍ 50 کسان غشو ویشتونکو والا مقرر کړل عبدالله ابن جبیر یې والا مشر کو وی ته به د دې دفاع کې چې په دې خوړ کې تا نه څوک رانی شي او مونږ جنګېږو مخ په مخ خو د شانه څوک حمله ونه کړي ډېره ښه جنګ شروع شو هلته کافرانو ښځو خپلو خاوندانو ته او خپلو وروڼو ته او خپلو پلارانو ته مرثیې ووې او چې کوم مړې په بدر کې شوي هغه ورته را یاد کړل او جلاګانې وکړې ښه وجړل او ښه ګډې شوې ورته او شرابونه یې مسکل او ډېر جوش کې دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرا ورئاء الناس خلق دا هغه خلق کافران چې ډېر جوش سره او په کبر راوتي دي ته نه ګورې دوی ته شرابونه یې ښه وڅکل او ښځې ورته ګډې شوې جوش یې پکې پیدا که او سار وقت جنگ شروع شو لومبې چې کله جنگ شروع شو الله د خپل وعدې مطابق مسلمانانو له فتح ورکړه خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغې کې چې کومې مشر و
عبدالله ابن جبیر ناغله هدایات ورکړل وته وی تاسو بر دې غونډې نه بالکل نه کوزيږي تر سوچ ما درته نی ویل نو تاسو بدلته ناشئ او یک تاسو مونږ ولیدو چې مونږ فتح او مونتا بیا به نه کوزيږي او که مونږ شکستو مونتا بیا به نه کوزيږي او یک تاسو مونږ ولیدو چې زمونږ غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي که مونږ ټول مړ شو غوخه مارغان تختای بیا به نه کوزيږي په دې غونډه بناسي دینه باندې کوزيږي دا هدایت یې ورکړل جنگ شروع شو جنگ چې کله شروع شو نو لومبه جنگ کې به مبارزه کې داغه انفرادي جګړې به وي باقي کې خدای پاک مسلمانانو له بری ورکړ دویش کافران پکې خدای مردار کړل دویش ډېر شي چې دویش کافران مردار شو نو بس کافر خو خو دی په تختیدو شو نو چې سړی دروند دی نو منډه نشي واله نو چې چا سره به توره وابه هم غردوله منډه به واله که چا سره نیزه وابه هم غردوله منډه به واله بس مسلمانان خو پیښو چې کافر خو او تختیدل څوک غر ته ختیدل څوک اخوا تختیدل نو مسلمانان لګیا شو غنیمتونه راغونډول هغه تورې غنیزه د دوی نه چې کم مال پاتې شو امال راغونډي یو صحابي فرمایي بخاری شریف کی حدیث ته وې دا کافرانو خزه ما په خپل ولیدې چې خزه منډه والے او په غر کې خته او دا خزو په دې نالو کې چې کم داغي پازیبونو پنځیب چي وی امم لیدل منډه وای خزه لګیا دي تختی او مسلمانان غنیمتونه غونډي بلکې مسلمانانو تور خپل کې خاو ځکه جنگ چې ختم شي بیا په وسله څوک سکي مسلمانانو تخکاره چې کافر ټول لاړلو تختیدل خدای مو تختیدل او غنیمت ته نو تورې ځای په ځای باندې ودرولې او نېزه خپل کې خاو دي اسونه خپل چا سره چې وغه ودرول او لګیا دي مسلمانانو غدا کافرانو غنیمت مال راغونډي دې کوم فائدې چې دا تورې راغونډي کو اسنه بیا جنگ شروع شنو چې مال خودم په قبضه کیږي په غونډه چې کم 50 کسان مقرر هغه خپل مشر ته وی عبدالله ابن جبیر ته په کوزیګو غنیمت با مونږم راغون مشر ورته وی ولې تاسو ته د حضور پاک خبره نه ده یاده چې نه به کوزیږي هغه وی بالکل ویلې دي خو د جنگ کې کنه جنگ خو ختم شو بعد دلته سره اختلاف د دواړو جوړ شو دی وته وی نه جنگ او غیر جنگ خبره نشته خو چې ترسو ماته نبی علیہ السلام نه ویلې زه خو نه کوزیږم هغه نور وته وی چې دا خبره خو حضور پاک کړی دا بالکل یې کړی دا خو د جنگ دوران کې به موږ نه کوزیږو خو جنگ ختم شو تر قیامت پورې خو په دې غونډه نه یو ناسته چې موږ به همیشه ناس شو هغه دي صحابه لګیا دي غنیمتونه غونډي خځه کافرانو تختې دي سړی لاړل تختې دي نو جنگ ختم شو نو چې جنگ ختم شو په غونډه څه کوو مونږ باندې څنګه غنیمت راغونډو کنه دا مشر وته وي چې تاسو کوزيږئ کوشه ما ته خو چې ترسو نبی عليه السلام نه ویل زه نه کوزيږم دې کې دا ابو سره خپل منځ کې لګ تو مې اختلاف راغی سلوخ کا ستراتو شو لس پات خالد ابن ولید د لار زین اندازه واغشتا چې غونډه خو خالده د دې نمخ کې د دوه درې اٹیک په خپل کې کړی دي چې پرې خپل کې براشم د شانو په مسلمان حمله وکم خو دی خو 50 کس او غشي وسره دی و تنبول او تختیدل بیا به ټیکو کو دی په پښو بیا وشتل بیا به تختیدل هغه چې قتل چې غونډه خو تقریبا خالده راشه موقع ده نو هغه فورا خپل د اسونو فوج را جمع کو او په خپل کې کوشو او را عمله شو چې څنګه را رسیدل دی غونډه لا دی په پښو بیا گزارونه وکړه خو اوس دی وخت کې خو دی لس پاتې دي سلوختی کو شوی دی نو غشی کم واپی گنو نو خوندے نکو نو دی غریبانان ورپسې د غونډې نه کوشو دی ته خو پته وا چې کدا د اسونو لخر په مسلمان ورغه مسلمانان خو لګیا دي بیغم دي تورې خو دي غشي خو دي نیزه خو دي سامان را غونډي خدا ټول بدل ول کی نو دا خواران ورته کوشو په خپل کې او تورو سره وته درېدل چې دا د خالد ابن ولید د اسونو لخر منکی اپه ګڼو او پسې د اسونو نه راکوشو جنگ وشو د الله صحابه خو په خپل کې شهیدان کړل لاس والا خلال شهیدان چې دا لاس والا شهیدان شو نو میدان وته خالیو د شان رال
او پاسونو سواره دا په جنگ کې د دې پیاده فوج په نسبت ډېر بیا تکړی هسته وسره نیزره وسره توره ده دی خو بځان بچ کوي تختی اسغلول شي بل وجل شي مسلمانان لګیا دي هغې خو غریبانان وایي چې زمونږ د شانه په غونډۍ 50 کسان دي زمونږ دفاع کېږي هغې څه خبر دی چې څلوېښت کو شوي دی او 10 شهیدان شو هغې خو بېغمه دي چې غونډۍ باندې زمونږ ملګري زمونږ دفاع شته د شان اسم نشته تورې ښودې دي او غنیمتونه غونډۍ دې وخت کې په د خالد ابن ولید د دې کافرو د اسونو دا فوج ورغې او شروع یې پې وکړه صحابه چې ګوري بس شهیدان کېږي یوم شهید کېږي بلم خدای دا څه شو دومره هیبت په صحابه راغی چې په یو بل یې غزارونه شروع کړل کافرانو پکې اوازونه شروع کړل دا شیطانانو پکې چغې ووالې او داسې مو شو چې عبدالله ابن قمیه یو کافرو راغی په نبی علیہ السلام باندې او په حضور پاک باندې یې غزار وکړ او د تورې داسې مضبوط غزار یې پې وکړ او نبی علیہ السلام له یو پیغور هم ورکړ چې خذها عني وانا ابن قمیه وی واخله په دا توره دا غزار وی زه د قمیه زوی یم حضور پاک پته خیر وکړي اقمک الله خدای دې هلاک کا خو نبی علیہ السلام یې په دا مخ مبارک ووه په توره باندې خو هغې د اوسپنې ټوپۍ په سر وه او د اوسپنې ټوپۍ کې د کړۍ وې د اوسپنې نو هغه کړو باندې توره ولګېدله او هغه کړی په دې مخ مبارک کې ورننوته دا مخامخ یو غاښ د دوو پسې دا چې کوم درېم غاښ دی دا نه و دا څلورم غاښ د دوو پسې ښي طرف ته دا څلورم غاښ رباعي ښي طرف ته بره دا نیم مات شو ډکره شو او کړی په دې مخ مبارک کې پیوست شوه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا د حضور پاک په شکل تقریبا برابر د زبردسته بهادري وکړه دې زر را مخکې شو او د هغې عبدالله ابن قمیه د تورو غزارونو ته ځان ور مخکې که حضور پاک یې بچ کړ خو شهید شو ولګېد ښه مضبوط او ابن قمیه هم په دقه سوچ راغلی و چې نبي علیه السلام به زه نن د منځه ختموم بس مصعب ابن عمر رضی الله عنه پې رامخکې شو ځان یې هغه تورو ته مخامخ کړ د هغه ټول غزارونه هغه په خپل ځان تېر کړل او لګېد ډېر زیات ولګېد نبي علیه السلام صرف دغه یو غزار ولګېد باقي بچ شو اوس مصعب ابن عمر د حضور پاک په شکل و تقریبا شکل داغه د حضور پاک لګېده یو بل سره او بل شیطان پکې یو چغه واله چې نبی علیه السلام ولګېده او ختم شو چې شیطان دا چغه واله هلته مصعب ابن عمر پرېوت هم د حضور پاک په شکل او بیا چې سړی په ځمکه پرېوځي نو هغه ښکاري هم داسې پوره شکل نه ښکاري بس دی کې صحابه خپې وشوی دی او صحابه پکې شهیدان هم شو څوک داسې تخته او څوک داسې تخته او څوک غر ته تخته چا خو دا وکړل چې تورې بلکل وغورځولې او چې نبی علیه السلام شهید شو نو زمونږ د ژوند نه څه فایده ده بس پرېږده چې مونږ هم مړه شو چا په یو طرف په منډه شو څوک په بل طرف په منډه شو او حضور پاک نه دا وینې ډېرې تیزۍ سره روانې دي ډېرې تیزې وینې ترې روانې دي تر دې حده پورې حضرت مالک ابن سنان رضی الله عنه راغی هغه وینې په جبه سټلې وې چې دا ځمکې ته ونه رسېږي ویې څکلې حضور پاک ورته دا ونه وې چې دا وینه دې ونه څکلې وڅکله بدون کې وینه د عامو خلکو خو پلیته وي د حضور پاک خو پلیته نه پاکه ده او بیا نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې مالکه ستا د جنت زیری ورکړه چې ستا وجود ته زما وینه لاړه او کوم وجود کې چې زما وینه شامله شي د جهنم اور پې حرام دی حضور پاک یو صحابي ته وی چې موچت کا دومره وینه دې لاړه دومره کمزوره شو چې د اوچتېدو طاقت یې بیا نو یو صحابي ته موچت کړی غر ته نو حضرت طلحه رضی الله عنه هغه ولا اوږه ورکړې ده او هغه غر ته بر اوچت کړی دی اوچتېدو کې څه مقصد اوچتېدو کې دا مقصد نو چې خلکو نه ځان بچ کم نه غر ته خو چې وختې خو په غشي ته باندې او په نیده خلکو ته خامخا شوې دو مقصد یو مقصد یې دا چې دا خلک به ما وویني چې دی جمدی دی راغونډ بشي دا چې خلکو یې نبي اسلام شهید شو نو ما به وویني دی به راغونډ شي
او دیم دا چې د خپل مرګري لږ صحیح کم چې دا مرګري په کوم طرف لاړ. مشر له پکارم دی چې جنگ کې خپل مرګري وویني. نو چې څنګه اوچت شو او پاغه کې کېناست او خلکو ته چغې کړې یا عباد الله اے دا خدای بندگانو راجم شه. نو صحابه ولیدو، صحابه بیا راجم شو. چرورو صحابه راجم کېږي بیا جنگ شروع شو. دیکھ ابو سفیان راغی. ابو سفیان د مکې د کافرو سردار مخامخ حضور پاک ته ودرېد. دا هغه وخت چې صحابه منتشر شوي دي او لږه ډله پاتې ده او د کافر لا هجوم دی. نو لرې دی نه آواز وکړه فی القوم محمد صلی الله وی محمد پکې جمع دی. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب مو ورکړ. جواب چا ورنکړ. یاره وی دی خو مړ دی. فی القوم ابن ابي قحافه وی په دې قوم کې ابو بکر جمع دی رشتہ. حضور پاک مو ورکړ جواب چې ورنکړ وی دی مړ دی. وی فی القوم عمر بن الخطاب وی دې قوم کې عمر شته. حضور پاک مو ورکړ جواب یاره وی دا مړ دی. دا ټول خمړه دي که جمع دیو جواب به راکړي. حضرت عمر ټینګ نشو، هغه جذباتي دی. اے ابو سفیان د خدای دشمنه، دا چې تا د چا نومونه واغشتل دا خدای تعالی جمع دی پریخي دي، دا مړه نه دي. دیکھ ابو سفیان یو نعره بلند کړه اعلو هبل، لکه مونږ وایو فلان کې زنده باد. دا د هغوی یو نعره وه د زنده باد. هبل د هغوی یو بوتو، یو خدای یو بوت په جنگ کې به د هغه نه امداد غوښته. اعلو هبل معنا دا چې هبل زنده باد. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایي وی جواب ورکړي. وی صاحب څه ورته ووایو؟ وی تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل. او اعلو هبل تاسو وی الله اعلی و اجل. زموږ خدای ډېر لوی. صحابه په جوش سره الله اعلی و اجل. ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لكم. زموږ عزا خدای شته، عزا دا غوی بوتو، او ستاسو دا خدای نشته. نبی علیہ السلام صحابه ته جواب ورکړي. وی څه وایو؟ وی دا وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم. خدای زموږ مولا دی، زموږ کارساز دی، زموږ امدادګر دی، ستاسو دغه امدادګر نشته. بیا ابو سفیان یو आवाज وکړ. وی تاسو به په مړو کې مسلو وینئ. ستاسو د بعضې مړو نه مونږ پوزې پرې کړي دي، غوږونه پرې شوي دي، شونډې پرې شوي دي، مسله به ووینئ. وی دا ګورې ما نه دي کړی، دا اډر ما نه دي ورکړی خپل فوج ته. ځکه د مړو هتک خو دا بیکاره کار دی. د جمدو سره مقابله کوه نو د مړو هتک دا ښه شی نه دی. نو دا ما اډر نه دی ورکړی چې د مړو نه ستاسو د مړو نه مونږ دا پوزې پرې کړي دي، خو ګورې خپم پې نه ما، خپم پې نه، نور اډر ما نه دی ورکړی. او بیا وی الیوم ببدرین، وی دا نن ورځ د بدر بدل مونږ واغېست. فالحرب سجال، او جنگ خو د بورقې مثال دی. په بورقه د کوي نه کله څوک اوبه راوباسي، کله پې څوک اوبه راوباسي، خو بدل مې د بدر واغېست. چې دا خبره وکړه دی کې صحابه بیا راجم، دا خبره کېدلې صحابه راجمع شو. چې راجمع شو بیا جنگ شروع شو دوباره. چې جنگ شروع شو نو بیا د کافرو تښتېدل. شکست د کافرو شو، د مسلمان نه دی شوی. بعضې خلک وایي احد کې مسلمانانو شکست موندل. نه نه، شکست دې ته نه وایي. شکست چې څوک میدان پرېږدي هغې ته شکست وایي. چا چې غنیمت په لاس کې واخلي هغې ته ګټه وایي. نو غنیمت مسلمان ګټلی دی، میدان کافرو پرېښی دی، تښتېدلی کافر دی. نو فتح د مسلمان د کافر نه ده شوی، خو صرف دومره ده چې مړي د مسلمان نه زیات شو. د هغې هم ډېر مړی شو، تقریبا 40 کسان یا 2 کسان د هغې مردار دي، او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو. مړي د مسلمان نه زیات شو. بهادری صحابه پکې څونه ښکاره کړه، او د حضور پاک سره د محبت او د مینې اظهار څومره شوی دی په دې جنگ کې چې هغه درته ووایي. د نبی علیہ السلام د مخ مبارک کې چې دا کومه کړی کوم وخت کې ننوته، نو باید صحابه پریشان شو ډېر زیات. یو صحابي راغی حضور پاک ته د الله رسول خیر یې وته
اغم خیره شروع کړو وستل الله رسول خیره وتاو کده خلکو ته صرف دومره خبره د خلی مبارک نه وتلا ویلن یفلح قوم شجوا نبیه وی هغه قوم به چرتم کامیاب نشي چې خپل پیغمبر زخمی کا دا بر الفاظ وی نو چې صحابه خیره وکړي جلدم صحابه نو حضور پاک ته وی خیره وتاو کا وی ان الله لم يبعثني لعانا وی خدای ز خیره پخ نیم را لګلې او په هغه وخت نبی علیہ السلام دا دعا وکړه اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه نه کوي کدی په دې نه خپل پیغمبر به گزار کو پیغمبر خودی ته د جنت نه راخی د دوی خیر خکې د دوزخ نه بچ کړي دی خپل پیغمبر باندې گزارو نه پوي دي نه پوي حضرت طلحه رضی الله عنه دا لاس باندې بد نبی علیہ السلام نه غشي تنبول دا لاس به نیو او په دې باندې به غشي را تنبول په یو لاس دا لاس شل شو او چې هغه حلقه ده زغری له حضور تمی دا کار ما ته پرېږده دا خدمت ما ته پرېږده دا ته مه کوه وی ښځه راشه را ته راوباسه اچه ته راوته نو غاښونه یې ورته خپل اړم کړل نو د حضرت ابو عبید ابن الجراح پکې غاښونه مات شو غاښونه یې پکې مات شو هغه یې راوویسته ښځې خبر شو په مدینه کې بوډاګان خبر شو چې دغسې حضور پاک شهید شو اواز خو دغه اطلاع ورسېدله پراپیګنډه وشوه بس زنانه را منډه کړه حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیبیان را پمنډه شوه حضرت عائشہ صدیقہ بمشکونه د اوبو ډکول او په منډه به اوبه راوړل زخمیانو له به خوله کې اچولې منډه به وایي او فاطمه رضی الله عنها رااله چې د حضور پاک دا زخم دغه بند شي وینه بند شي نو علي صاحب په پډال کې اوبه راغشتې او هغې به پې اچولې وینه نه بندېدله نو بیا د کجورو پوزکې وسوځو او د هغې ایرې یې راواغېشتې اوس هم خلک بعضې وخت کې په زخم باندې ایرې اچوي ګرمې ایرې راواغېشتې هغه یې ول په دې زخم باندې کېښودې هغې سره وینه یو پوټې بنده شو یو بیبي د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه بیبي ده کم چې د حضور پاک هم شکل هغه چې څنګه راغله نو چا ورته وی ورور دی شهید شو وی انا لله و انا الیه راجعون چې لکه رامخکې شو ماما دې هم پکې شهید شو بیا وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې لکه مخکې راغله نو مصعب ابن عمر وی خاوند هم شهید شوی دی نو ډېر یې وژړل وی دا غم به څوک برداشت کوي وی دا پرېږدی د حضور پاک څه حال دی وی نه نبي علیه السلام جمدی دی زه وی الحمدلله یو بله بیبي د کلثوم بنت رافع د هغې عجیبه داستان دی چې څنګه راله چا وی خاوند دی شهید شو وی الحمدلله چې مخکې راله وی ورور دی شهید شو وی الحمدلله او وی د حضور پاک سال دی وی نه هغه جمدی دی بل سړی ولا مخې ته راغی وی پلار دې هم شهید شوی دی وی د حضور پاک سال دی وی جمدی دی بل ولا مخې ته راغی وی زوی دې شهید شو وی د نبی علیہ السلام څه حال دی وی جمدی دی خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا څلور کسان شهیدان وی نبی علیہ السلام راته وښایه نو حضور پاک د احد د غر غاړه کې هلته مخامخ ورله ودرېده وی د الله رسوله چې ته مې جمدي ولیدې غمونه مې ټول ختم شو بیبیانو کې دومره مینه دا مصعب ابن عمر رضی الله عنه او یو ورسره بل یو صحابي دی عبدالله ابن جحش یو ورسره بل صحابي دی حضرت حمزه رضی الله عنهم دا درې واړه صحابه یو ځای دفن دي څه نور شهدا هم پکې شته خو یو لویه چاردیواري ده په هغه چاردیوارۍ کې دننه دا درې واړه صحابه دفن دي حضرت ابو طلحه وایي وی عبدالله ابن جحش ما ته د شپې نه وایي چې ابو طلحه راځه یو دعا تو که زه به په یمین ویم یو به زه وکړم ته په یمین وی ما وی چې ښه نو یې ما چې ښه زه مخکې دعا کوم وی وایه
ما لاس اوچت کړی مې چې خدایا سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې ما هغه وی په تور عذاب هغه وام یو بل خستړی کو او بیا په زه زغرور شم او وی وهم مردار شي. نو دی عبد الله ابن جحش وی آمین. وی بیا ما ته وی چې خدما دعا مس کوم آمین به په وی دې مو چې خدای سبا مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راول چې زم وام امم وی خیو بل ستړی کو او بیا په ما زورور شي مو یو ما شهید کی. وی ما وی چې آمین. وی سار لمه د یو مضبوط کافر سره مقابله راغله فقط دعا مې خدای قبول کړه. وی زب ان ختم امن ختم په تور وال کو وی خستړی شو وی ناګانه مو مردار شو. وی چې من نظر وک عبد الله ابن جحش تا او دیم یو کافر سره ان ختم دی مې چې دا دعا د دم قبول ده او زمام قبول ده. وی خیو مضبوط تکړه کافر سره ان ختم دی هغه هم په تور وای دی هم وای وی ناګانه په زورور شو دی شهید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه ډېر بهادر اظهار وکړ. لومبي وخت کې تاسو ته مو چې د مسلمانانو په لد رانه وه د دنیا کافر یې مردار کړل. نو د عتبه د لور د ابو سفیان ښځه هنده د هغې یو غلام وحشي نوم وحشي ابن حرب هغه سره خبره کړې وه وی که تا زما د پلار بدل واغېسته او حمزه دې شهید کړ ځکه حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شوی حمزه دې شهید کړ نو تا به زه په څه طریقه آزادوم. وحشي وی په خپله رضی الله عنه وروسته مسلمان دی. وی ما سره یو وړه نیزګۍ وه حربه ورته وي په عربۍ کې. وی په احد کې یو غټ کاڼي شاته پټ ناست و. وی مې چې که حضرت حمزه په دې تېرېده زه به په دې غزار کوم مخامخ خو هغه له څوک نه شو ورتلی. وی ناګانه دې د ما خواله راغی. وی چې راغی بس هغه نیزګۍ مې ونیوه او غزار مې پې وکړو ورو مې ویشته. بعضې خلکو په جنګ کې په غشو ویشتل کول بعضې په دې نیزګۍ ویشتل کول. ویه مې ورو ویشته. وی بس داسې رسا په دې نوم ولګېده په دې نوم باندې چې دا نیزه تې شاته ووته دومره تېره وه. وی ما پسې ګواښ وکړه خو بس را پرېوت په هغې کې شهید شو. بیا هنده راغلی ده دی خو یې د پلار قاتل و حضرت حمزه ډېر ظلم یې ورسره کړی. په تاریخ کې دومره ظلم به چرته هم چا سره نه کړی لکه حضرت حمزه رضی الله عنه سره چې یې تې پوزه پرې کړه شونډې یې تې پرې کړې وې غوږونه یې تې پرې کړل سترګې یې تې وویستې او دا سینې یې وله وشلوله زړه یې تې راوویست په هغې یې چکونه ولګول اینه تیرا وسته پاغې چکونه ولګول او دا اندامونه په پړي کې واچول امیلې ته جوړ کړه د اندامونو نه او هغې غاړه کې واچول او ګډېده به. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې د حضور پاک ترور ده د حضرت حمزه خور ده امراله حضرت زبیر ته حضور پاک وفرمایلو زبیر ورشه مور دې منې کړه چې دا خو ښځه ده د ښځې زړه خو ډېر کمزوري نو که دا خپل رور یې په دې حالت کې ولیده نو څه جګ پې ونه شي. دا ډېره بهادره ښځه ورشه مور دې منې کړه. حضرت زبیر ورغی او مور ته ودرېده وی مور یې ودرېږه. هغه خود زبیر هم مضبوط تکړه سړی و مور وله داسې په دې سینه کې غزار ورکړه چې دا زوی هغې غاړه وغورځاو. حضرت زبیر ولا آواز ورکړ وی مور نبی علیہ السلام وی چې مور دې منع کړه دقسې ودرېده یا په ځان نه پوهېده یا دغسې ودرېده. ای بچې ورشه وراره ته مې ووایه چې ما ته پته ده چې زما رور سره څه شوي زه خبر او که زما وراره په دې یارېږي چې زه به فریاد وکړم نو فریاد نه کوم صرف د رور دا لاش لګي نه م یو دوه خبرې ورسره کوم. وی ښه ودرېږه تپوس کوم وی هو د الله رسوله مور خو مې داسې وی وی ښځه پرېږېده چې دا راغله حضرت حمزه رضی الله عنه ته یې وکتل داسې مخامخ سینه شلېدلې وه پکې زړه نشته پکې اینه نشته پوزه سترګې غوږونه روزې شونډې دا نشته نو ته مخامخ ودرېدله. وی خلک به چې نن به صفیه د غم نه مړه شي او نن به ډېر فریاد وکړي رورې تاله زه مبارکباد له راغلی مبارکي در کوم چې د الله په لار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل د دې قربانۍ مبارکباد درته.
او بیا حضور پاک په هغې ډېر زیات خفه و د حضرت حمزه په دې مظلومیت چې دا ظلم ورسره شوی پیړه مې غواړي چې حمزه خښ نه کم په دې میدان یې پرېږدم چې دا غوښې د مارغان او د حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغانو او د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ کړي خو که په دې میدان یې پرېږدم بیا به خلک خپل مړي نه ښخوي ځکه یې ښخوم صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی د ډېرې لوی بهادرۍ په غزوه احد کې وخت کم دی زما په خیال نو باقي واقع به درته انشاءالله العزیز د صحابو د بهادرۍ په آینده جمعه کې انشاءالله العزیز بیان کړم که زندګي وي او د دې واقعې چې کم مقاصد دي او کم اغراض دي او کم غرض دپاره مې شروع کړې ده هغه به انشاءالله دلته آینده جمعه کې بیان کړم دعا کې رب العالمین زموږ د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي نو احد چې کم شهدا دي الله تعالی ول لوی درجات ورکړي خو موږ هم سوال کوو خدای پاک د جنت لوی درجات یې نصیب وګرځوي دغه صحابو د قربانو په برکت باندې دین موږ ته رسېدلی دی خدای دا قربانۍ نصیب وکړي هغې اجرونه ورکړي او کم تکالیف چې دا الله په لار کې دي تېر کړي د هغې اجرونه او برکتونه یې نصیب کړي پروردګاره ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د حضور پاک راوړل شوي دین ټول امت کې خدای خور کړي زم د فتنو آفتونو مصیبتونو په حفاظت او په امان کې وساتئ مردگان ته دعا وکړئ د تېر هفته کې بعضې کسان وفات شوي دي د نارینه او زنانه الله د ټولو مغفرت نصیب کړي رب العالمین که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي روغ صحتونه وله ورکړي د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي او که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ وي هغه وله په روغو باندې بدله کړي په یو یو قدم مونږ له نیکۍ او اجرونه راکړي او تم د دین او د دنیا د دواړو برکتونو خیریتونو نصیب وګرځولی کړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد چې کوم څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر باندې بدل دا ملګري حج بدل کوي د هغې نیت هم تپوس کوي او دې که ما سره ځان له میلاو شو نو ښه به ځان لري ما سره میلاو شي نو زه به په طریقه باندې پوه کړم ځکه حج بدل یو بوټی لږ مشکل دی او څه شرطونه دي پکې او دمې شکر نیت دمې شکر خو بس نیت هم دغه دی چې کوم دی غلطي شوي دا دمې شکر چې دا کوم د حج دم دی حلالول دي به دغه نیت دی نور پکې څه نشته او کور کې بیماري ده الله دې ولې شفا یو ملګری دی هغه ته هم څه مشکلات دي الله دې مشکلات په